عمران خان ته د سایبر کیس کې 10 سال با مشکل سزا ملو شوې دی برګ تاسو ویل غواړي زیاتې دی بس روان دی نو لا بس ورسره زیاتې شوې دی جی ټول ورته یو ځای شوې دی بس الله یې اسانه کی ځکه چې ټول عوام ټول مسلمانانو حق ته به انصاف فیصله دی د ظلم یې څه کړی دی چې دا 10 کال په لګولې دونه خو په کار نه دا خو سړی زیاتیو شو او عمران خان خو ډېر ښه انسان हो। अच्छे इंसान को की कदर नहीं होती, बुरों की सबकी होती है। अच्छा इंसान होगा तो उसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। इमरान खान दस غټ کیس نه دا ختم شي انشاءالله دا بالکل مکمل ناروايي کړی دا او بس موږ اوټ دی عمران خان بس عمران خان ته د سایبر کیس کې 10 سال با مشکل سزا ملو شوې ده دې برګ تاسو سره ده مړ دی چې ګيري خدا بس ټول پټه نه ورته یو دي غریب ځان لګي رکړی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زیم خنی پرهمان جے 91 نیوز سره دا ټیم زولړن د پیښور په سیمه تاکال کې د ولس نه رای اخلو د عمران خان د سایبر کیس په حواله سره نو راځي د موږ سره اوسه چې ولس سره ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی تاسو درته د عمران خان ته د سایبر کیس کې 10 سال با مشکل سزا ملو شوې دی برګ تاسو ویل غواړي بس دې باره کې موږ سوي سر جی زیاتې دی بس روان دی نو دې باره کې موږ سره شو ویلې اور زیاتې دی سراسر زیاتې دی هو شي او صدې کې اوس موږ سوي نو عمران خان ته چې کوم با 10 سال با مشکل د سزا ملو شو دی برګ تاسو څه خیال دی تاسو سره دا ښه شوی دی کو نه غلط شوی دی؟ یاره بس والله خو دا خور سړی ته پته ده دې باره کې ورته اوس نور موږ څه ووایو خو بس سرکار کار دی نو ښه کار خو دا دی چې ښه نه شي ولې چې خو موږ دپاره لګیا دی دا راته بهجان چې د عمران خان ته کوم د 10 سال با مشکل د سایبر کیس کې سزا ملو شوې دی برګ تاسو څه خیال دی؟ والله بس سراسر خو دا زمونږ داسې ملک ته دلته انصاف څه خبره کېدی نه شي پوه شوې نو دا اوس انصاف په کار عوامو لري چې روزي او دې کې داسې سوچ وکړي ځکه چې هغه خو غونډ عمر عوامو دپاره ناره اوچته کړو د دې ملک دپاره چې دې نه به څه جوړېږي والله مخکې نور زمونږ هم دومره سوچ کار نه کوي چې غټ غټ لیډران پرې نه پوهېږي نو موږ به پرې څه پوه شو. صحیح ده جی ټیک شه مهرباني. راځئ موږ سره لږ یو بل کس ولاړ دی لږ تپوس کو معلومات اخلو. السلام علیکم. سلام بھائی جان دا راته وایي چې عمران خان ته کوم د سایبر کیس کې 10 سال با مشکل سزا ملو شوې دی برګ تاسو سره ده نو لا بس ورسره زیاتې شوې دی جی ټول ورته یو ځای شوې دی بس الله یې اسانه کی او نور بس وای نو مور بس هر سړی تم په زم خپم چې څه کیږي ورسره نه کیږي جی او جی او ٹھیک شي مهرباني. راځئ لږ یو دوه کسانو نور نه انټرویو اخلو تپوس کو چې دې باره کې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان دا راته د عمران خان ته کوم سایبر کیس کې 10 سال با مشکل سزا ملو شو دی برګ تاسو سره ده خو سره شو کنه بد شي یاره بس انصاف فیصله دی وشي نو ځکه چې ټول عوام ټول مسلمانانو حق ته به انصاف فیصله دی وشي خدا کو ټول دنیا ته پته چې پی ټی آی ولا هر سړی سپورټ کوي دا زیاتې نو پکار دی چې عمران خان دغه کی دا راته وایي چې عمران خان ته کوم د 10 سال سایبر کیس کې سزا ملو شي دی برګ تاسو سره ده موږ دې باره کرای ډېر ظلم یې څه کړی دی چې دا 10 کال په لګولې دونه خو په کار نه او نه څه غټ کار کړی چې دوی په دونه 10 سال ورسته دینه مخکې حکامانو څه کم کړي غټ غټ ظلمونه کړي وو هغه رهایی دی او ګرځي مزې کوي او د معمولی کیس ته وسو چې ډیټر باره کې د باندې 10 کال قید ولګو ډېر ظلم کوي د احتجاج باره کې او ان شاء الله عمران خان اډر کې موږ روزو بهر به روزو روډون ته موږ روزو بهر او احتجاج به پرمن احتجاج به ان شاء الله کوو بیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان دا راته وایي چې عمران خان ته کوم د 10 سال سایبر کیس کې سزا ملو شو لکه دې برګ تاسو سره ده خو سره شو کنه بد دا خو سړی زیاتیو شو او عمران خان خو ډېر ښه انسان हो. یو سرکار ډېر وخت کې او ټول عوام خوشحاله هغه سړي ته پته لګېدله چې کوم سړی په هسپتال کې و چا علاج پې شوی دغه پې شوی هغه سړي ته پته لګېده چې څنګه انسان و عمران خان ډېر ایماندار و. دا راته وایي بھائی جان عمران خان ته چې کوم سایبر کیس کې 10 سال با مشکل سزا ملو شو نو دې برګ تاسو سره ده نو دا خو الله چې غلطي ور سره وکړله بدې چې څه هغه شته نه نور کوم کسان چې دي یو بل غلاګانې ملاګانې کوي او عمران خان بس وچ پوچا وکړي هغه کو دا غلط وکړه ور سره. جی بھائی جان آپ مجھے یہ بتائیں جو عمران خان صاحب کو سائبر کیس میں 10 سال با مشکل سزا ملی ہے اس کے بارے میں آپ کیا جواب بتائیں؟ यार इसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ. अब उस पर जो गुजर रही है अल्लाह को पता है उस पर गुजर रही है और बात तो ये है कि अच्छे इंसान को की कदर नहीं होती, बुरों की सबकी होती है. अच्छा इंसान होगा तो उसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी. तो अल्लाह उस पर उसके हाल पे भी रहम करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जल्दी रिहाई दे और आए आवाम के लिए सोचे. मैं तो कहता हूँ कि जो भी आए चाहे इमरान खान हो, जरदारी हो, नवाब शरीफ हो, जो भी हो ऑल टू जेड जो इंसान आवाम के लिए नहीं सोचता ना वो लीडर नहीं है. ये याद रखे. जो इंसान आवाम के लिए सोचेगा
किसी के लिए खैर की दुआ करेगा, किसी की खैर की सोचेगा तो फरिश्ते भी उसके लिए खैर की दुआ करेंगे। तो बेहतर यही होगा कि इस बार भी इलेक्शन में वो जीते कि जो मुल्क व कौम के लिए कुछ करके दिखाए, वो कर सके और करने की सोच हो। ये न हो कि अपने ख़जाना पूरा करने के लिए वो करे। एक इंसान होता है ना, अपने लिए, अपने पेट भरने के लिए, दूसरों गरीबों को उनको पता ही नहीं होता कि गरीब पे क्या गुजर रही है, रात को उसने कुछ खा के सोया भी है कि नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि समुंदर के किनारे में अगर कुत्ता प्यासा मर जाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा जाएगा। आज किस लीडर में ऐसी सोच है? किसी में भी नहीं है। खाया पिया, ऐश किया, एंजॉय किया, वो बस चले गए। 5 साल गुजारा, आज तेरी बारी हो, कल मेरी बारी। ये तो नहीं है, ये हुकूमत तो नहीं है, ये तो इन्होंने खेल बनाया हुआ है। जो है नायल को भी हुकूमत मिल रही है और एल को भी हुकूमत मिल रही है। क्या पड़ा है, क्या सियासत में उसके क्या तजुर्बा है, कुछ है या नहीं है? बस दो जिताओ और मज़े करो, ऐश करो। पाकिस्तान है लूट, जो जैसे लूट रहे वैसे लूट रहे। داره تو د عمران خان ته سایپرکیس کې 10 سال په مشکل سره ملو شو. دې باره کې تاسو سره ده زمون داره دینه مخکې نواز شریف ته ملو شوی و، هم بس کال کې دنه ختم شو. ان شاء الله عمران خان داسې غټ کیس نه دا ختم شي ان شاء الله. تاسو دې باره کې سره ده دا بالکل مکمل ناروايي کړې ده او بس موږ اوټ دی عمران خان بس بل چاله موډ نه ورکو. دغه یوم د سړي بچی نشته. عمران خان زنده باد. تاسو دې باره کې سره یاره ټوټل ناجیز او سٹارټ دا خو بس سپورټ دومره نشته پیسو له سره او دانو چې کم دي سر سپورټ دی پدې له سره دي کامیاب دي. بس زم پاکستان زنده باد، عمران خان زنده باد. د هم سره بل مرګ نه ست ډیر خفه دی دنه لګ راي اخلو چې دې سوي دي باره کې بدی سره خبرو کې دا زم وای تاسو خیر سره واچ تاسو دې باره کې سره ده یاره خو شو غسره کو بچ ورکوم بل چالم نه ورکوم یوم سړی بچو کې نشته. عمران خان زنده باد. یو دوه تاسو نه کوم عمران خان ته د سایپرکیس کې 10 سال به مشکل سزا ملو شوی ده. دې باره کې تاسو سره ده مړ چې ګيري خلا بس عمران خان ته سایپرکیس کې 10 سال به مشکل سزا ملو شو. دې باره کې تاسو سره ده خو سره شو کو بد سره شو یاره بد ور سره شو جی خبر سره نشي. دې باره کې تاسو اظهار دي مونږ د زار چې وټون تر ابر شي غریب وټونو کې ټول پټه نه ورته یو دي غریب ځان لګي رکړې دي. بس دا خو د حکومت کارونه دي کې خو مونږ سم نه شو ویل ورو. بس دا خو هغه به خپويږي کسې کړي وي خو خې کړي دي کسې نه وي کړي بس پکار نه ده او چې سې کړي وي سزا خو دا خامخا ملاويږي. تاسو دې باره کې څه خیال دي چې د سر خو شو چې سزا ته ملو شو کو نه بد سره سزا ته ملو شو؟ او دې د من حالات د موږ نه خبر غو هم خلک یو د من حالات نه هم نه خبر کنه پدې بدی خپويږي. جی کتونکو څنګه چې تاسو ولیدل د اولسو خپل رائے ده. اجازت غواړم کیمرامین فرحان خان میر سره زم حنیف الرحمن J91 نیوز پیښور.